ثواب بخښلی دی پوره صرف میرکه مړ ورته غوښتي دي چې دا ثوابین همیشو خالي په مړ یې پسې بخښي حالانکه د ثواب چې کیما نافله عبادتینا یا مطلب اعمال دي د هغې ثواب لکه په مړي پسې چې بخښلی شي داسې په ژوندي پسې هم بخښلی شي چې کیم اعمال لیکیم صدقات لیکیم داسې عبادتي اذکار دي تلاواتی لکه تی په مړي پسې بخښ کولی شي په ژوندي پسې هم بخښ کولی شي حضور صلی الله علیه وسلم د خپل ټول امت طرفه نه صدقه کړې دو هغې قرباني کړې دو په امت کښې مړ هم شامل دی ژوندی امت یې هم شامل دی تر قیامته پورې راتلونکی امت یې هم په دې کښې شریک دی نو که یو سړی یې تو محسن و ښېګړی در سره کړی ویل یا تو ضرر ور کړی و ځورولی دی و دا هم بیا مسله ده چې ژوندی دی وي خو چیرې ذکر اذکار وکړه پا پسې ثواب بخښ کولی شي چیرې تلاوت وکړه اچھا پا پسې هم ثواب بخښ کولی شي آخري یک یوه مسله ده